ولو انهم اقاموا التوراة کوچری بشک د اهل کتاب اقاموا التوراة قائم کړي احکامات ته تورات والانجیل او قائم کړي احکامات د انجیل وما او هغسو انزل چې نازل کړي شو الیهم دوی ته من ربهم د دوی د رب د طرف نه قرآن ورته نازل شو دایمه لوي نو لاکلوا خپل کتابونه هم منلې وي چې د خپل منلې نو قرآن به بیا خامخا منو قرآن هم منلې وي نو لاکلون الله وی خامخا خوړلې دوی من فوقهم د خپل د پاسنه ومن تحت ارجلهم او د خپل خپو د لاندې څه مطلب لاکلوا خامخا دوی خوړلې من فوقهم د خپل د پاسنه یعنی الله به بارانونه را ورولیو د خپل پاسنه څه مطلب الله به بارانونه را ورولیو ومن تحت ارجلهم او د خپل خپو د لاندې نه د هغه باران په ذریعہ به الله پاک میوه او د غرنګ سبزه او سکس کیزونه چې د زمکه نه راخیږي فصلونه دا ټول به د الله ورکړي مطلب دا دی چې الله به د اسمان او د زمکه د دوړو برکات چې کوم دی راو پر کړي خدا د هغه وخت چې کوم د نبی علیه السلام په دور کې اهل کتاب کو دې د سکړې وي نو الله به د دنیا د اسمان او د زمکه د دوړو برکات چې کوم دی را بر سره کړي دنیا کې به الله خپل روزي ورکړي نو یو معنی دا ده چې د فوق نه د پاسه نه چې کوم د مراد باران او د لاندې خپو د لاندې نه مراد د زمکه چې کوم سيزونه راټوکی دي او بعضی مفسرین وایي چې د پاس نه مراد میوه دي میوه خلک د بر نه راشوکی او د لاندې نه مراد سبزه او د کوم سيزونه چې پټی کیږي لاندې د انسان د لاندې وي نو دغه سبزه وغیرہ ته مراد مطلب دا دی چې دوه مفسر د دوه تفسیرونو مطلب هم دا دی چې الله به دنیوي فراخي کړي و دنیوي فراخي په الله کړي و لا اکلوا خامخابدي خلل من فوقهم د خپل پاسنه ومن تحت ارجلهم او د خپل د خپو د لاندې نو یو معنی دا من فوقهم چې الله به د برنه بارونه کړي ومن تحت ارجلهم د لاندې نو چې کوم دي سبزانه راټو کېدلې دغه په وجه باندې لا اکلوا من فوقهم دویم تفسیر دا دی چې دی به خامخا خوري من فوقهم د خپل د پاسه نه میوه به خوري میوه به الله چې کوم د میوه کې کثرت په الله کړو ومن تحت ارجلهم او د خپل خپو د لاندې نه د سبزی ترکارې وغیرہ د دې کثرت په الله کړو منهم بعض د اهل کتابونه امه مقتصده بعض د دوی نه د څه ډله ده چې هغه میانه روي والا ډله ده میانه روي درمیانه ډله ده اعتدال والا ډله ده مطلب دا دی چې د دینه بعض کسان د چې هغه ایمان راوړي دی په نبی عليه السلام اعتدال والا ډله ده چې په يهودو کې عبد الله بن سلام رضی الله عنه دی حضرت ثعلبه رضی الله عنه حضرت اسید رضی الله عنه حضرت بنیامین دی په يهودیت کې پاتې شوی دي او بیا په نبی عليه السلام باندې ایمان راوړي دي نو امت اهل کتاب د تورات ثواب ملويږي امت د قران او په نبی عليه السلام د ایمان ثواب ملوي دي ډول ثوابونه ګټلي او دغه رنګ عدي بن حاتم او حضرت تمیم داری رضی الله عنه او دغه رنګ نجاشي بادشاہ دا عیسایانو دی په عیسایت کې مخبل ژوندۍ تیر کړ دی به رستو په نبی عليه السلام باندې ایمان راوړي دي خدا اهل کتابونه ډیرو کم کسان پشمار باندې کسانو ایمان راوړي دي نور نه دی راوړي او تاسو ته وجه ویلو چې دغه په ځل کې د ټولو دغه د ایمان نه راوړو غټه وجه دا چې په ځل کې زدو عناد او پکې دښمنی و د نبی عليه السلام سره ومنهم او بعض د اهل کتابونه امه مقتصده دلدا مقتصده درمیانه اعتدال والا وكثير منهم او ډیر د اهل کتابونه سا ابد ما هغه سو يعملون چې دوی کوي یعنی لګو د ایمان راول په نبی عليه السلام او ډیر د اهل کتابونه د سيدي چې اغي بد عملونه کوي یعنی نبی عليه السلام پیژني چې دا د الله چې کوم دی پیغمبر دی بلکې د يهود مبارک خو الله فرمایي چې دی په څه پیژندو يعرفونه كما يعرفون ابناءهم چې دی په نبی عليه السلام د څه پیژندو لکه دی خپل زامن د سینې پیژني څنګه چې نبی عليه السلام پیژني عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې موږ نه خپل زامنو کې غلطي کېدل شو چې دا زما کم زوی دی خو نبی عليه السلام په پیژندو کې زموږ نه دا غلطي نشو کېدل دور د خوانه موږ نبی عليه السلام پیژند خو د ضد او د عناد د وجه ایمان نه راوړي نو وکثیر منهم او ډیر د اهل کتابونه سا ابد ما هغه سو يعملون چې دوی کوي څه کوي دي ته خپته چې نبی عليه السلام د الله پیغمبر دی خې پیژني بیا به هم ایمان نه راوړي
بلکې يهود خو مدینه منوره کې په دې انتظار باندې خپل مشرانو کې نولیو چې د اخر زمانه پیغمبر به په مکه کې پیدا کیږي الته کې خپل ژوندۍ تیری بیا مدینه منوره ته راځي او تاسو به دلته کې ایمان راوړئ او هغه بادشاہ او خپل کورم وقف کړو چې راغنه دا کور باغ ته کوم دی ورکوي او دغه به وجود ایمان رانوړو